سلامونه. دا ویډیو د سره لازم وګورئ، واغه خلک یې وګورئ چې څوک په ما تنقید کوي. لازم دا ویډیو وګورئ ځکه چې تاسو ته پته ده چې په سعودي عرب کې یوازې پرفیوم زه نه خرڅوم، نه یوازې زه لکې ډرا کوم. د مخکې نم خلک پرفیوم خرڅوي، د مخکې نم لکې ډرا کېږي. که سړی وایي دا لکې ډرا مخکې هم کېده، یو مولا صاحب هم دا نه وی چې ګناه ده. ټیک ده، دا پرفیوم مخکې هم خلکو خرڅول، یو سړي دا نه وی چې پښتانه یې لوټ کړل. خو چې ضمیر خان راغی ځان له روزګار کولاو کو، څوک وی نوکري پرېښې ده، څوک وی په نوکرۍ 1,000 روپۍ میاشتې وه، دلته د لکونو روپو. دا د خدای رحم دی، دې ته زه د الله رحم وایم چې خدای په ما کړې داسې یاران یې را الله کړي دي چې قسم په خدای که 2 کاله یو پرفیوم نه خرڅېږي یو، او لاک یو نیم لاک روپۍ لکې ډرا هره میاشت ورکوم، هغوی وی نو ټینشن کېږي به الله مالک دی. خدای داسې ماړه یاران را کړي. که یوازې ما ټارګېټ کوئ او په ما پسې ویډیوګانې کوئ، ما ته کنځلې کوئ، ستغې سپورې وایي، دا ستاسو د تربیت خبره ده. ځای وکئ، څومره وخت به یې وکئ، کال به یې وکئ، 2 به یې وکئ. روزګار ته چې ما ځان ژوند وقف کړی دی، نو روزګار به زه الحمدلله چې ژوندی یم ټول عمر به یې کوم. او که څوک په ما پسې په پیسو ویډیوګانې کوي، نو د هغې ما ته پته لګي، ډایرکټ ما ته پته لګي چې د پلار کې 100 ریاله اخیستي و، 200 ریاله اخیستي و، 500 یې اخیستي دي په ما پسې ویډیو. که په ټولو پسې کوي چې بهی کم خلک لکې ډرا کوي، که څوک ایفون ورکوي، که څوک نقدې پیسې ورکوي، که څوک دار څه خو چې لکې ډرایي او ټول یادوي، نو بېشکه بیا که ما یادوي نو زما به نه ګیله راځي او نه مې په دغه خبره. او که سړی صرف یو ضمیر یادوي، نو دا به زما سره پرسنل زیاتیات وي، چا چې زیاتیات وي نو ویډیو ته عجب نشته. دکان ته راشه، که دکان نه ځي چې پاکستان ته چکر وو، کال ته نه شي چې په بل ځای کې کینو، پرسنل که د را سره ذاتیات وي نو وایې که، او چې پرسنل زیاتیات را سره د چا نه وي، نو بیا به یوازې که ما یادوي نو دا پرسنل زیاتیات یو که نه ټوله لکې ډرا یادوي چې په سعودي عرب کې څوک کوي، که هغه د هوټل دی، که هغه د نوم شي چې بس خو چې لکې ډرا ده پکې کادار څه دي، نو بیا به ما زما به دغه او دغه تمه به مې وي چې یاره بلکل او لکه مطلب یوازې تا نه یادوي. او که یوازې په ما پسې اوس خپله ایډیا نه چلوئ چې زه سپین پالورز راشي او بره د ویډیو په پین پریخي او د ضمیر خان تصویر دی لګولی، ردې بدې دی لیکلي، کنزل دی لیکلي، نو کنزل دار چا د کور د تربیته پورې خبره ده. ایمانی درته وایم چې دا کم خلک په ما پسې ویډیوګانې کوي، دا کور تپوس وکئ، وایي دا ویډیو مونږ وکړله یا د مور نه یا د پلار نه یا د خور نه یا د رور نه، وایي دا ویډیو ما زه داسې کوم په یو سړي پسې دا غلطه کوم که ټیک کوم، په خپل کور نه پې پهله سوچ پې د خپل کور نه راواله. نو باید چې ستا مور او پلار ډېر ښه خلک وي، ستا خویندې وروڼه ډېر ښه خلک وي، او تا ته ووایي چې نه بچې ستا پکې څه کار دی. او که ته حقیقت کې په پښتنو تاسو خفه کېږئ، ریل کې په پښتنو خفه کېږئ، نو بیا پښتانه چې ټیک ټاک څومره برباد کړل، نو دومره یې لکې ډرا نه شي بربادولی. زه خپل پرفیوم او نه زه په چا په زور پرفیوم خرڅوم، که څوک یې آنلاین اخلي او که دکان ته راځي، دا هر چا خپله خوښه ده. زه پسې نه مې په چا پسې دیرې ته وړي، نه مې پسې کور ته وړي، نه مې پسې دکان ته وړي. خپل دکانونه مې کړي، خپلې پیسې مې بندې کړي دي الحمدلله. بل ورځې پکې هغه یې وایي چې که د ما 3,000 میاشته او که څه خرچه راده لږي زه به ورکوم، نو ګوله واوره الحمدلله زما سره اوس هم 8 کسان کار کوي او 3,000 تنخواه او 2500 تنخواه وله زه ورکوم. دا ما ته خدای په لویه کې نه راولي، زما سره د چا رزق روان دی او مزې به کوي. دغه بل دکان کولاومه د خیره، هوټل کولاومه یو څو ورځې بعد ووینې که زندګي و ژوندي و، ما سره پکې بلا خلک په روزګاري. ټیک ده. او لکې ډرا چې کومه ده نو دا زه خپل پرموشن دپاره ورکوم. ټیک ده، تاسو ته پته ده چې راغلی یم زه دقه یو خپل ذاتي په ځان له ویډیو کوم، چېرته یار دوست وومه لکه را چکر شه دکان ته راشه، که هغه ویډیو وکړي جو وکړي، نور ما ته د هغه خلکو ضرورت هم نشته چې کم خلک د خلکو نه په ویډیو پیسې الي او ما ته کنځلې کوي. نو مهرباني وکئ چې که خپل زیاتیات هم وي نو هغه بېله خبره ده. که په پښتنو خفه کېږئ نو بیا ټوله لکې ډرا یادوئ. ټیک ده که نه؟ الله په امان. او نور سوچ د خلکو 3 شیزان الله مختلف پیدا کړي دي.
یو د انسان رنگ شکلونه، دویم د دې ګوتو پنګرې، دریم سوچ. دا مختلف دي، دا څوک ته چا نشي بدلولی. او چې دا کم خلک وایي چې آرام دی او دا دی واغه دي، واورئ تاسو دا وطن د پیغمبرانو وطن دی. په دې وطن کې صحابیان، په دې کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د دې وطن دی. نو چې دې وطن او دې قانون او دې حکومت اجازت ورکړی دی، نو تاسو بیا د ځانه مولیان مه جوړوئ. ښه، السلام علیکم.